بریل گاڑی کې سفر کول یو هندو ور سره په ډبه کې ناس ټټای تننه وته په گاڑی ډبه کې چې ټټای و نو هغه کې څوک په دستونو تله او ټټای ټوله ګنده کړو دا هندو بیا راو مولانا ورته کیوں بھائی ویجی پاخانہ بہت گندا ہے هندو چې کیناستو خیال بل طرف ته شو مولانا بدری په ډبه کې د سیګریټو ډبی چې خلکو غرزولي وای راټول کړ او د خپل رومال نه یو چیرړه وشلول او دنن نن وته هغه ټټای ټوله صفا کړ چې صفا کړه نو راغی هغه هندو ته وی چې میاں اب جائیں وہ پخانہ صاف ہو گیا پیچھے کون صاف کر گیا پیچھے کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا هندو لاړو ټټای کی متیازه وکړي چې راوته وی والله دا خوند کړ مولانا نے تپوسو کو چې حضرت ما سره مولانا اور خپل تعارف کو چې تعارف ورته کو د گاڑی په ډبه کې هغه هندو چې لا اله الا الله محمد رسول هندو لا ټټای مولانا حسین احمد مدنی بسفر د استنجا ځای کې وباچول په منزل راغله په خدای ټیپر خرڅه کړي استنجا ځایونه به توین دي سوچو کوي عزیزا پلار روانه لار کې ګنګي پرته ده پلاسی اوچته کو یو طرف ته او لاسونه بیا وي ما یو ځلې چواری ته چای ورکړې په پیاله چواره پیژنې ها څو ورته وای میتر چای مې ورکړ کور والا ما ته وی چې وای دا چواره لګ مالولې څه چلو ولا خو څخه چواره مالا چواری نه لوی اسخاته اته بچی دي شوی دی او دا تو واړو په غولو ستاله سونه ګندل ستاسو د خزو لاس د بچو په غولو ګنده کیږي کنه او چواری غریبم په غولو ستا په غولو لاس ګندای کنه تا د دې سنبای نه وتی دي خوار کې او دا هغه پاکړی دي نو پاګی ګندای لاسونه کنه نو زمون خزي چواره نشو که په غولو سړی چواره کیږي خو زمون خزي لوی چواره شپه ورځې د ماشومان په غولو لاسونه ګندای او داغه خزو د لاس روټای تاسو خورای کنه داغه په پیاله کې چایس کوي کنه داغه په کټوري وبس کوي کنه ها جی نو ما کچواری له په پیاله کې وبور کړې سور الادمی طاهر ولو کان کافرا د چواری د خلی جوټام پاک په دې ټکی پوښښ چواره چې کومې چې جوټه کی او هغه تا په دین یا تسکلی چې دا د خدای بنده دی او انسان دی اولاد آدم دی د دیبم خدای تا ته اجر درکړي اوس کاغه تنس کې ته چواری نه ځان خګانې کنه چې پاکه مو دی پلی دغه ټکه شیطان هم کړو خدای ورته سجده دی آدم ته ولې ونکړه ویل انا خیر منه زد دی آدم علیہ السلام نه پاکي زد نه بهتره خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدا ام د خټی نه پیدا ده ز څنګه د سجده وک ویلیو کني چواری تبم سپی تبم سپک نه ګوري سپی پمن سپی چې وګوري نو چې ورته وګوري داسي ته خدای دا سپیم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو خنزیر چې وګوره تبوی چې خدای دا خنزیرم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو دا زما خبرې نه دي ابو بکر صدیق ونی تداسي وکړ یو مرغې په کې ناسته او مزیدار سایه غستا آی ویلې مرغې ته زمانہ خیر سب بیغم ناسته او زما په سر سمره غمونه دي تا سره به ستاد ژوند حساب نه کیږي او ما سره به زما د ژوند حساب کیږي په حساب نظر شو ابو بکر ویل خدای کاش چې زه یو ګډوره او چيلې وې خلکو حلال کړي او خوړلې وې او چې انسان نه
دا د ابوبکر صدیق الفاظ. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یوازې په روجو اکتفا مه کوئ، یا د روجو په منځونو اکتفا مه کوئ، یا د روجو په ختمونو اکتفا مه کوئ. دعا کوئ چې خدای ټول کالم ټیک کړي، ټول کال. تراوی شل دی او کاته دی خبره بیا پاتې. تاسو پوه شئ تراوی هم شل دی اته نه دي، او دلایل په شاید چې بل جمعه په کې راشي. یو مهرباني به بلا کوي، یو مهرباني به دا کوي چې اختر ته خو ستاسو اسم شوق ډیری د ووم اسمان نه میاشت راو باسي. روجې لمیمان نه د روجې میاشت لکه چالي دلې خدا کته خبرې چالي دلې خبر اختر لار یو د نیغای زوی چې ده چې ګوره گواهی له بر اخلاص. خبره دادا چې ملکی معاملې ډاوډول دي. د افغانستان روجه یو قسم دا، د عربو بل قسم دا، د پاکستان بل قسم دا. خیال امراغی جی نو دی وجنا دغه ډاوډول توپ بیا د جمعې شپې او د خالی شپې ته جوړیږي. صفا خبره درته کوم، ځان نه د اولیاء بچی ما جوړوي. مسله دا ده چا میاشتولی ده اختر کوي، چا میاشتو نلی ده څه چل کوي روجه. نه رویت هلال پکې شته او نه پکې مردار شته او نه پکې بل څه شته او نه پکې بل څه شته. دا لازم نه ده چې د ټول ملک دی یو اختر، د ټول ملک زړه یو کول پکار. اختر یو کول باندې څه نه کیږي. اختر څه زړه یو کول پکار. نن د ټول پاکستان زړه یو نه دی، ټول ملک د یو بل دشمن دی. یو بل لکوې کني، یو بل لکندې کني، یو بل اورمیګ ماتي. ړونه یو نه دي. اختر که یو شو اختر دی مبارک شو، اختر دی مبارک شو. دا اختر مبارک شو مبارک شو دا کسی می سے په اسلام کې نشته. دا خلق صاحب ډالې ډالې ګرځي، پلانی ته ورشي اختر مبارک ته، پلانی ته ورشي، پلانی چې دی صاحب چا پکې چای مې لګولي او چا پکې. پروسه کال یو ماته یاره درغلی او ماته نوې مال ډېر شکر دی چې نو کار دې سوچ راتلی. څه کار ویل ستا کتوله مال ولې زه دې وړاندې نوم لیدلی رانیزدې نشي. اختر مبارک سپیره نه دی. تاسو پوه شئ په دې ورځې صاحب جومات کې به سره غاړي منافقان بې ایمانان مونږ غاړي. اختر دین اختر دین زه خو ډېر سخت تنګېږم او ډېر سخت ستړی کېږم. عزیزانو ما ته خو چې نږدې رانشي صرف مهرباني دا کوئ چې میاشتې ته بګورئ او کتو نه بعد په ایماندارۍ م چې ولیده قاسم علي خان جومات ته به ځان بیا را رسوئ، خپل فرض به ادا کوو. مونږ دا ایمان دی چې شهادت صحیح د شرع مطابق تیر شي، نه د حکومت پروا کوو، نه د خلکو کوو، نه د بل چا کوو، نه د بل چا کوو. ورډزو خیال امراغی گوانو باقی دا بنوائی کہ اے ہے ہندوستان کے اخترو دلتنو، اے ہے پلانی دیکھت، اے ہے مکو، اے ہے شی، بس کار ٹھیک
پلانی میاشتونی درو اختر دے ٹک تاونلی درو جد ٹک چپ خلط ٹفق دا مرگ پنارا خلط ٹفق دا اختر پورز بل مجلس نہیں انہا چپ یارا دا اختر چنگو شو یارا دا پلانے چنگو شو کا ناغا خیر ورزم اللہ پتاسو دا غم کری دی کنه دی ټول ورځ دغه زخمونه سټای کوشو بدش سوګوان خربم را پاسی بجلیګر مولانا به تاسو کی چې سوګوانو چې دا تاسو اختر کړل تب تاسو مولای په گواہی شهادت زه خپويګم کته خپوي نو د دې وجنا دې ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ په دې خپل ژوند په دې مستقبل باندې لږ سوچ وکړئ چې موږ نه څه جوړ شو سره نه جوړیږي ملک کم طرف ته روان ابل شپه په 2 بجې کم ګړچ چې خدای دې دنیا لا ور دغه ګړچ خدای بیا ور کولې شي کنه په دې مې پوي کدا یو ګړچ ور کو ټوله دنیا وشره کوله نو دا دویم او دریم ګړچ سره ټوله دنیا وارولې هم شي کنه نو د لوی طاقت مالک هغه دی او هغه د لوی طاقت مالک سره شپه ورځ رابطه او تعلق پکار دی او هغه ته سرنګونی پکار ده بل ایس نشته سوا دا غن پای دې کې یو خبره تاسو دغه سبزی والا او ګناه شته چې دا کم ستاسو په بازارونو کې ناشتي ها چې سر باټینګر 14 روپے کیلو ورکی دا ګناه د دوی ده کدا ګناه ده چا ده دا د هغه سنداګانو د چې کم په سبزی منډي کې هغه غامبرسری سنداګان نه دا دغه ګناه فروٹ که 14 روپے باندې درجن مالټی وی یا کینوان وی دا ګناه د فروٹ منډي د سنداګانو دا د ګاډو والا ګناه نه ده دلته پولیس یا مجسټریټ په ګاډي والا فروٹ ته ګران خر بیا د سپایانو ته الکاس وی سپیته مې لګ بټ باندې دا سړی مو خدای دې خوار کا خو چې ریټایر شي د چڼو مونپلو دکانو باسي خدای پیجندلی په دالو خوراکم سپېګمې بوټي راووتې لږ عقل خو کا د دې ګاډي والا غریب څه ګناه ده چې د ټوپک بټ کې ورته ومن دا د ټوپک بټ چاته نیول پکار دي یو افسر سره ناستو ما نا مولوی صاحب هم کله کله پریدیان او مومندان یادوي افسر سره ناستو ما د یو مومند ټلیفون راغی نو هغه افسر ورته وایي چې اجي صاحب ډېره مهرباني بیګانې کریټ خو ډېر علاوه هغه مالټې ډېرې خوږې وي او چې ټلیفون یې بند کو مالدا سوکو ویل دا زما شنو نامه یې نه اغسته ما ورته پلانې و ویل تاسو څنګه وپېژندو مالدا د مالټو کیسه هم هغه کوي د شپې یو کریټ تقسیم شي سهار له چې 500 کریټ غریبانو باندې خرڅ کی تاسو پوه شئ په خبره نو قانون غریب لده غریب روزه وخوړه په دې بازار کې به ټول پر راټول شي مرګ لبه وه نو که تاسو کې ایمانی سبا راځي کنه چې د انټرکان ته ورشو